زه اکثر خبره کوم که زما ستا زندگی په دنیا کې زندگی ده دا د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک د وجې نه ځکه که نبی اسلام مبارک نه وی قسم دې موتا به په دې دنیا کې نو او تا ته بله خبره کوم وی آدم علیه السلام چې کله جنت کې الله پیدا کې یوازې ما وی د انسان فطرت داسې دی چې دی یوازېوالی نه خوښوي درس کې اکثر خبره کوم دی خفه و ډېر په جنت کې هر قسم لذات په جنت کې هر قسم سکون او لذت او راحت لیکن یوازېوالی و خفه به الله زه یوازې ما الله ورته وفرمیل جوړه دله پیدا کوم علما کرام فرمایي د ګسې پختې نه د برنې پختې نه د حوا علیه السلام را پیدا شوه ده چې ولیده هغه په دغه کې چې ګرځېده په جنت کې چې ګرځېده الله هغې له زلفې ورکړې وې هوا راله جنت کې او د هغې زلفې د هغې په مخ باندې رالې وایي آدم علیه السلام چې وکتل زړه کې لذت پیدا شو زړه کې هغې طرف ته مایل پیدا شو مایل کېده ورته څنګه چې ورته زما رب وفرمایل آدمه نه دې ته نشي نږدې کېدی د دې د نږدې کېدو دپاره ما ستا دپاره یو شی مقرر کړی دی یو عقد مې مقرر کړی دی هغه عقد په دنیا کې یا د انسانیت د جوړوالي دپاره عقد نکاح ورته موږ وایو تاله به زه په حوا علیه السلام باندې په دا جنت کې نکاح تړم ستا که دې سره وابستګي راځي ته که دې سره د دې نه سکون او لذت اخلي قرآن کې الله فرمایي لتسکنو الیها دا ښځه انسان دې دپاره کوي چې ښځه د سړي نه سکون حاصل کړي او سړی د ښځې نه سکون حاصل کړي ته که دې نه سکون حاصلې د دې دپاره ما تاسو له انسانیت له نکاح مقرر کړی ده تاسو په دنیا کې نکاح کوئ د نکاح موافق د نکاح سره به تاسو یو بل ته یو ځای کېږئ زما رب وفرمایل په جنت کې او په اسمان کې ما ستاسو د نکاح انتظام وکړ نکاح چې کېږي آدم علیه السلام ته رب وفرمایل آدمه نکاح چې کېږي مقابله کې مهر پکار دی ځکه نکاح بغیر د مهر نه کېږي نه تا سره څه مهر دی آدم علیه السلام د طرفه جواب راغی الله زه خو تا خالي لاس پیدا کړم مهر نه لرم ما سره مهر نشته رب وفرمایل مهر بله نه ګورم آدم علیه السلام وفرمایل ربا ولې نه زما رب وفرمایل که ته مهر غواړې دې حوا ته نږدې کېدل غواړې مهر یو شی دی هغه دا کلمه ده چې زما یو محبوب په دنیا کې راځي ما ته ډېر محبوب دی زما معشوقه ده په هغه باندې یو کرت یا لس کرت سلام ووایه گویا ستا نږدې کت او ستا د نکاح مهر آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ګرځېدلی زما آدم علیه السلام که حوا ته نږدې کېده نو د نبی السلام مبارک په وساطت سره ځکه مهر یې نبی السلام ګرځېدلی نو که نکاح شوې ده منځ کې پکې څوک نبی السلام مبارک راغلی دی او نبی السلام مبارک ته لرې کا بیا نکاح روانه ده او د کومې نکاح نه چې موته پیدا یو زما محترم پوش در پوش مونږ را روان یو که نه دا د آدم علیه السلام تخلیق دی مونږ وایو ټول بني آدمان دي بني آدمان ورته مونږ وایو دا تخلیق که ته وینې دا د آقای نامدار محمد مصطفی نو زه ولې ځان د خپل پیغمبر د سیرت نه خبر نه کړم ما وی قسم دی که ما ته د خپل پیغمبر د ذات پتې ما ته د خپل پیغمبر د اخلاقو پته نه لګېږي ما ته د خپل پیغمبر د معاشرې د سلوک او د کردار پته نه لګېږي چې زما د پیغمبر کردار په معاشره کې سو زما د پیغمبر اخلاق په کور کې سو زما د پیغمبر اخلاق د بوډاګانو سره سو زما د پیغمبر د گفتگو انداز د ماشومانو سره سو زما د پیغمبر طور او طریقه په معاشره کې څنګه وه د موت ته پته نشته که دنه تپوس وکړم بیا به په ایمان زلزله راشي نور تا ته د دین باره کې پته نه لګېږي که د دین باره کې تا نه تپوس وکړم دا ته د ټکي پته نه لګېږي او دا اتارټي تا له چا درکړې ده دومره علم تا ته کم ځای نه راغی اوقات العلم چې وایي قرآن کې الله فرمایي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا راغلی دی وقت راغلی دی د وقت علم تا سره د کوم ځای نه راغی ته د کومې مدرسې نه فارغې چې ته به د جومات په وختونو کې ګوتې وې ټایم بره شو ټایم ښکته شو په دې ټایم داخل شو او یو خبره کوم زما محترمو زه اکثر ما ته خبر راورسېږي خو زه غږ نه کوم ځکه هغه وخت کې زه نه یم کله زه یم او د ټایم بدل کړم یو ټایم مې بدل کړم ما ته پته لګېږي چې د امام صاحب په نسبت باندې ټایم پسې ټایم روا کېږي
د امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت څه ټیم روا کیږي، د امام مالک رحمت الله علیه په نسبت څه ټیم روا کیږي، او د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په نسبت په څه ټیم روا کیږي. نو بیا به تانه د دې څلورو امامانو تپوس کوم. ګورئ دا خبره یاد ساته که ما وی ټیم په دې دی او تک څه دی په ډکه مجمع کې به د دین موافق دنه تپوس کوم. زما ټولو مولیانو ته دا اعلان دی، زه اکثر خو زما بیان ټولې دنیا ته رسیږي، گویا ټول مولیانو ته زما اعلان دی کافي د په جمعات کې، او د ټیم موافق خبره وکړه، وې دروا او د دین باره کې ته تپوس وکړه، وایا د اوقاتو علم تا ته کومې مدرسې نه راغی، ته کومه مدرسه کې علم کړی دی؟ که نه د مور په ګېډه کې او د مور په غېږه کې یا د ښځې په غېږه کې تا ته دا علم راغی. نو خفه کېږئ ما، زما ټولو امامانو ته ټولو مولیانو ته دا اواز دی که د ټیم موافق د جومات په کاته کې یو عام سړي ګوتې ووالې چې یاره جي دا شی داسې دی، هغه نه به د دین موافق تپوس کوم. که په دین پوهېده فبالرأس والعین، په سر سترګو ما ته قبول دی، او که د دین خبره نه ورتله او په جومات کې نیغ نیغ کېده، ګویا دا زما محترمو دا د لعنت خبره ده، دا ډېره د شرم خبره ده. زه اکثر مثال ورکوم، ستا یو کار دی، ستا چې هر قسم کار دی، او هغه کار کې زه د بار نه راسم ګوتې پکې ووم، ته به اوچتېږې را بغېږې، ولې دا ستا کار نه دی، دی کې ما وخت ضایع کړی دی. ستا د ګاډو د موټرو مکینک یو زه رالم، یو پرزه ورته زه بدلوم، یاره ته نشې بدلولی، ولې نشم بدلولی؟ حضرت غلطه به بدله کې، ټول انجن به خراب کې، ځکه دا ستا فن نه دی، ته په دې نه پوهېږې. نو چې زه په دغې نه پوهېږم، تا نه تپوس کوم، د جومات فن د عالم دی، ته په دې فن نه پوهېږې. دا خبره یاد ساتئ د ما محترم. ګورئ ښه دا ټولو ته اعلان کوم. یا حبیب سلام